أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د زمانې د فتوحاتو ذکر شوی و. د حضرت عمر د سیرت او سوانح لیکونکي او سیرت نګار دی علامه شبلی نعماني. هغوی د حضرت عمر د فتوحاتو او د هغوی د اسبابو او د عواملو ذکر کوي او لیکي چې د یو مورخ په زړه کې به فوراً دا سوالونه پیدا کیږي چې یو څو د صحرا اوسیدونکو څنګه د فارس او د روم د حکومتونو تختې الټه کړې وې. آیا دا د دنیا د تاریخ یوه استثنایي واقعه وه یا د دې واقعې اسباب څه وو، وجوهات څه وو؟ آیا دغه واقعاتو له د سکندر او د چنګیز خان فتوحاتو سره تشبیه ورکړل کېدای شي یا څه چې شوي وو؟ په دې کې د خلیفه څومره برخه وه؟ په دغه موقع د دغو سوالونو جوابونه زه ورکول غواړم، خو په اختصار به مخکې دا هم ویل ضروري وي چې د حضرت عمر فتوحات وو د هغې وسعت څومره وو، د هغې حدود ضربه څه وه. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې څومره ملکونه فتح کړي وو د هغوی ټوله رقبه 22,150,033 مربع میل وه، یعنې د مکې نه د شمال طرف ته 1,036 میله، د مشرق طرف ته 1,087 میله او د جنوب طرف ته 483 میله وه. دا ټول فتوحات خاص د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فتوحات دي او د دې ټول د هغې چې کومه موده وه هغه د 10 کالو نه څه زیاته وه. نو دا پس منظر د تاریخ په حواله چې کوم بیان شوی دی د دغو فتوحاتو باندې پوهېدو لپاره د دې خبرېدل ضروري دي. بهرحال زه بیانوم چې د یورپ د مورخینو څه رایه ده د دغو فتوحاتو باره کې. د لومړي سوال جواب د یورپ مورخینو دا ورکړی چې هغه وخت د فارس او د روم دواړه سلطنتونه د زوال ښکار وو، یعنې کومه د هغې انتها وه هغې ته هغې رسېدلې وې او بیا د کوم د قدرت قانون دی چې هغې به هم لاندې بیا د هغې به زوال کېده. او بیا وایي چې د فارس کې د خسرو پرویز نه پس ته د سلطنت نظام بیخي تباه شوی او چې کوم یو داسې تن چې لایق وي او حکومت سمبالولی شي هغه موجود نه و، یو هم داسې تن. او د دربار چې کوم امایدین وو او د دربار چې کوم غړي وو په هغې کې سازشونه شروع شوي وو او د دغو سازشونو په وجه تخت نشینان بدلېده را بدلېده او د 3 کالو په موده کې
حکومت شپږو کسانو ته په لاس ورغلی وو او بیا د هغې د لاسه وتې وو. یو دا وجه بیانه کړې د یورپ مورخینو. او دا وایي چې د نوشیروان نه مخکې د مزدکي فرقې ډېر زیات زور و چې د الحاد او د زندقیت طرف ته مایله وه دا فرقه. او د دغه فرقې عقیدې دا وې چې د خلکو د زړونو نه لالچ نور اختلافات دې لرې کړای شي او سره د ښځې ټول چې کوم مملوکات دي هغه مشترکه ملکیت دې وګرځولی شي. یعنې د ښځو څه عزت نشته او دې لپاره چې مذهب دې پاک و صفا شي. دا د دې نظریه وه او د ځینو په خیال کې دا معاشرتي تحریک و چې مقصد یې دا و چې زردشتي چې کوم مذهب دی هغه دې مصفا کړی شي. نوشیروان د تورې په ذریعه دا مذهب بیخي ختم کړی و تر ساده خو بیخي ختم شوی نه و. د اسلام قدم چې کله فارس ته ورسېدو نو د دغه فرقې خلکو مسلمانان په دغه حیثیت کې خپل پښتمنه وګڼل چې هغوی د هیچا مذهب سره یا عقایدو سره به څه کار نه لرلو او دا د یورپیانو مورخینو نظریه ده. بیا لیکي چې عیسایانو کې چې کومه نستوري فرقه ده نو هغې ته هم د بل چا حکومت کې چېرته پناه نه میلاوېده. هغوی هم چې د اسلام سوري ته راغله نو د مخالفانو د ظلم نه بچ شو. همدغه شان د مسلمانانو ته د دوو لویو فرقو همدردي او مرسته په مفتو کې میلاوه شوې وه. د روم سلطنت پخپله کمزوری شوی و او عیسایانو ترمنځ چې کوم یو بل سره اختلافات و هغه ډېر زیات و په هغه ورځو کې. او هغه وخت ته چونکې مذهب د حکومت په نظام کې دخل لرلو د هغوی نو ځکه د دې د اختلاف اثر د مذهبي خیالاتو تر حده محدود نه و بلکې د دې په وجه پخپله د هغې سلطنت کمزوری کېدو. او علامه د دغه موقف تردید کوي او بیانوي چې کوم د یورپیانو مورخینو رایه ده چې کوم اوس بیانه شوې وه او دوی چې دا جواب د واقعیت نه بیخي خالي نه دی خو لکه څومره چې واقعیت دی هغې نه زیاته د استدلال د طرز ملمسازي ده چې کوم د یورپ یو خاص انداز دی. بېشکه چې هغه وخت د فارس او د روم سلطنتونه خپل اصل عروج باندې نه وو خو د دې نه صرف دومره قدر نتیجه اخیستلی کېدی شي چې هغوی ښه په زوره د یو قوي سلطنت مقابله نشوه کولی. دا نه چې هغوی د عربو په شان بې سر و سامانه قام سره جنګېدلی وی او ټوکړی ټوکړی شوی وی. روم او د فارس حکومتونه د جنګ په فنونو کې ماهر حکومتونه وو او په یونان کې چې کوم خاص د جنګ د قواعدو کتابونه لیکلي شوي دي چې تر اوسه موجود دي رومیانو کې تر یوې مودې پورې د هغې عملي رواج پاتې شوی دی او ورسره د رسد فراواني وه. سامان هم ورسره ډېر زیات و. د جنګ چې کوم سامان یې هغه هم ورسره قسمه قسم و. مختلف څیزونه وو ورسره او د فوج شمېر هم د هغې څه کم شوی نه و او ټولو بیا زیاته دا خبره چې دوی په یو ملک باندې حمله نه کوله بلکې په خپل ملک کې په خپله کلاګانو کې په خپلو مورچو کې به دوی ناست وو خپل د ملک حفاظت به دوی کولو. او د مسلمانانو د حملې نه لږ مخکې د خسرو پرویز په دور کې چې د ایران د شان و شوکت د شباب وو د روم قیصر په ایران باندې حمله کړې وه او په هر قدم باندې هغې ته فتوحات ترلاسه شوي وو او تر اصفهان هغه رسېدلی وو. او د شام صوبې چې کوم د ایرانیانو په زور اخیستې وې هغه یې ترنه واپس واخیستې او د نوي عصر نه خپل نظم و نسق قایم کړی و. په ایران کې خسرو پرویز پورې دا مسلمه ده چې سلطنت ډېر جاه و جلال لرلو او د خسرو پرویز د وفات نه تر اسلامي حملې پورې صرف د 3-4 کالو موده ده. په دومره لږې مودې کې داسې کام او داسې زوړ سلطنت څنګه کمزوری کېدی شي. دا ټیک دی چې د تختنشینان بدلېده را بدلېده او په نظام کې لږ فرق راغلی و خو د سلطنت چې کوم اجزا وو یعنې خزانه فوج او محاصل په دې کې هېڅ کمی نه و راغلی. نو ځکه چې کله یزدګُرد تختنشین شو او درباریانو د اصلاح طرف ته پام وکړو نو بیا فوراً د نوي عصر نوم هغه د هغې چې کوم طریقې وې هغه قایمې شوې او مزدکي فرقه په ایران کې موجوده وه
خو په ټول تاریخ نه موږ ته څه داسې قسمه حل نه معلومیږي چې د هغې له طرفه څه مدد شوی و. خو یعنې مسلمانانو ته څه مدد ملاو شوی وي. همدغه شان د نستوري فرقې د مدد باره کې څه نه معلومیږي. دا نستوري د عیسایانو یوه فرقه وه چې کیدای دا وه چې د حضرت عیسی په ذات کې الوهیت او بشریت دواړه بیل بیل موجود دي. د عیسایانو د مذهب د اختلاف اثر په یو واقعې باندې په خپله د یورپ مورخینو دې باره کې څه نه دي ویلي. خو اوس د عربو حل وګورئ. ټول فوجونه چې د مصر او د ایران او د روم په جنګ کې مصروفه وو، د هغوی د ټولو چې یو ځای کې د ټول شمېر وی تر 1 لک هم نه رسېدو. او د جنګ د فنونو نه د خبرېدو حل د هغوی دا و چې یرموک هغه وړومبی جنګ و چې پکې عربو د تابعې په طرز باندې سفارایي کړې وه. تابعې د جنګ د وخت یو داسې ترتیب وي چې پکې سپه سالار یا بادشاه چې د لښکر مشري کوي هغه د فوج په منځ کې ودرېدلی وي او دې ترتیب ته تابعیت ترتیب وایي. او خود ذره چلتا چې د اوسپنې یو پوشاک وي. جوشن چې زرې د یو قسمه بکتر د فولاد 4 پلیټونه چې د سینې او د لال او په دواړو پترونو باندې تړل کېده به، او د اوسپنې دستانې او جهنم یعنې په خود باندې چې کومه د اوسپنې کړۍ به لګېدلې وې یا نقاب او موزې چې هر ایراني سپایي دپاره به هغه لازمي و د جنګ لباس په طور باندې. او په دې ټول هر څه کې عربو سره ذره وه او هغه به هم اکثر د څرمنې نه جوړه وه. او دا څونه د حفاظت سامان و مخالفینو سره هغه د اوسپنې و. عربو سره لږ چې کوم ډېر و هغه هم د څرمنې نه جوړ و. او د رکاب هم د اوسپنې نه په ځای به د لرګي نه جوړ و. او د جنګ په حالاتو کې ګرزو د کمند نه د عربو خلک بیخي نه وو خبر. دا ګرز یو قسمه وسله چې د بره نه غټه او ګول وي او لاندې ترې نه دستې لګېدلې وي او د دشمن په سر دا وهي. او کمند یو جال یا پړی وي پندۍ چې عربو سره د عربو خلکو سره غشي وو تیران وو، خو هغه هم داسې واړه او د کم حیثیت وو چې د قادسیې په معرکې کې ایرانیانو چې وړومبي ځل دا ولیدل هغوی دا ګڼل چې د عربو خلکو سره چې کوم د غشي وو هغې هغه ورته لکه د سمبو ښکارېده چې کومه لږ غټې ستنې وي د هغې په شان ورته ښکارېده. او مصنف د دې اصلي اسباب بیانوي او لیکي چې علامه صاحب چې زموږ په نظر کې د دې سوال اصل جواب سره دومره دی چې مسلمانانو کې هغه وخت د پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم په وجه چې کوم جوش، عزم، استقلال او د لویه حوصله او بهادري پیدا شوې وه، حضرت عمر هغه نور هم زیاته قوي او تیزه کړې وه. او د روم او د فارس سلطنتونه عین د عروج په زمانه کې هم دوی سره ونه جنګېدی شو. او خو دې سره نور څیزونه هم ملاو شوي وو چې کوم د هغې په وجه هغې ته نه صرف په فتوحاتو کې بلکې د حکومت په قیام کې هم د هغې مدد کړی وو. دې کې ټولو نه لوی څیز د مسلمانانو چې کومه راستبازي وه او دیانتداري وه. او چې کله به یو ملک فتح شو نو د هغه ځای خلک به د مسلمانانو د راستبازۍ به دومره ګروېده شو چې د مذهب د اختلاف نه باوجود هغوی به دا نه غوښته چې د هغې د سلطنت زوال به هغوی نه غوښتو. او د یرموک د جنګ نه مخکې د جنګ لپاره چې کله مسلمانان د شام د ځایونو راووتل نو ټولو عیسایانو دا وی چې کوم د هغوی رعایا وو چې خدای پاک دې تاسو په دغه ملک کې بیا راولي. او یهودیانو په تورات په لاس کې اخیسته او دا وی چې زموږ چې څو پورې موږ ژوندي یو کسر دلته نشي راتلی. د رومیانو حکومت چې په شام او په مصر کې وو هغه بیخي جابرانه وو ځکه چې رومیانو کومه مقابله کړې وه هغه د سلطنت او د فوج په زور باندې کړې وه. خلک ولس د هغوی سره نه وو. او مسلمانانو چې کله د سلطنت زور مات کو نو بیا ورته مخکې لاره صفا و، هېڅ خنډ ورته نه و. یعنې د ولس له طرفه هېڅ قسمه مزاحمت نه و شوی. خو د ایران حالت دې نه مختلفه و. هلته د سلطنت د لاندې ډېر لوی رئیسان وو چې لوی ضلعې او صوبې هغوی لرلې او هغوی سلطنت لپاره نه بلکې د خپل ذاتي حکومت لپاره هغوی جنګېده. همدغه وجه وه چې د پایتخت د فتح کولو نه پس په فارس کې په هر قدم باندې مسلمانانو ته مزاحمتونه پېښ شوي وو. خو
خو عام ولس هلته هم د مسلمانانو ګرځېدل شوي وو او د دې لپاره د فتح نه پسته د دې په وجه د فتح نه پسته د حکومت په بقا کې به دوی ته ډېره مرسته میلاوېده د حکومت په قیام کې به ورته مدد میلاوېده او یو ډېر لوی سبب دا هم و چې د مسلمانانو چې کومه لومړی حمله وه په شام او په عراق باندې نو هغه دواړو ځایونو کې ډېر زیات عربیان هم آباد وو او په شام کې د دمشق چې کوم حاکم و حاکمان و هغه غساني خاندان و چې تش د په نامه د قیصر محکومه وو هغوی او په عراق کې د لخني خاندان خلک اصل کې د حکومت مالکان وو او هغوی د کسرا له د خراج په طور څه ورکول خو او دغه عربو په دغه وجه کې چې دوی ساين شوي په اوله د مسلمانانو مقابله کړې وه خو د قومي اتحاد جذبه داسې نشي نه ضایع کېږي داسې د عراق لوی رئیسان ډېر زر مسلمانان شوي وو مسلمانانېدو نه پسته هغوی د مسلمانانو مرسته بیا کوله او په شام کې اخر عربیانو اسلام قبول کړی و د رومیانو د حکومت هغوی آزاد شوي وو د سکندر او د چنګیز وغیره نامه دلته اخیستل بیخي بې موقع ده بېشکه چې دې دواړو ډېر لوی فتوحات کړي وو خو څنګه قهر ظلم او د قتل عام په ذریعه او د چنګیز خو ټولو ته معلومه دی او که د سکندر وغیره فتوحاتو سره که موازنه وکړي شي نو سکندر دا کیفیت دی چې کله هغه د شام طرف ته د سور ښار فتح کړو نو چې هلته خلک ډېر وخته پورې جنګېدلي وو نو ځکه هغه د قتل عام حکم ورکړی و او 1000 د کسانو سرونه هغه په دیوال باندې ځوړند کړي وو چې کوم فصیل و په هغې باندې همدغه شان 10,000 کسان هغه غلامان کړي وو او یا یې وینځې جوړې کړې وې که ښځې وې نو وینځې او که سړي وو نو غلامان خرڅ کړي وو او چې کوم خلک پخواني اوسېدونکي وو ازادي هغوی خوښوله په هغې کې یو تن هم هغه ژوندی نه و پرېښی همدغه شان په فارس کې چې کله استخر د فارس پخواني ښارونو کې دا یو ښار دی چې کله هغه فتح کړو ټول سړي پکې وژلي وو همدغه شان نور هم د هغې بېرحمۍ دي او د هغې په کارنامو کې دا لیکلي شوي دي او بیا نو اسلامي فتوحاتو سره د دې موازنه څنګه کیدی شي عام طور باندې دا مشهوره ده چې په ظلم او په ستم سلطنت برباد شي او دا په دغه لحاظ صحیح خبره ده چې ظلم بقا نه لري نو ځکه د سکندر او د چنګیز چې کوم سلطنتونه وو هغه هم زیات وخته پورې پاتې نه شو په فوري فتوحاتو لپاره دغه قسمه چې کومه صفاقۍ وي هغه کار کوي او د دغه وجه ده چې پوره ملک مروبه شي خو چونکې د ولس یو ډېر لویه برخه یې چې وژلې شوي وي نو ځکه د بغاوت او د فساد اندېښنه باقي نه وي پاتې خو همدغه وجه ده چې چنګیز وخت نصر او تیمور نادرشاه په شان چې کوم لوی فاتحان تېر شوي دي د هغوی ټول ډېر صفاکان هم وو بې رحمه هم وو خو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په فتوحاتو کې هېڅ چېرې هم د قانون او د انصاف نه تجاوز نه شو کېدی د انسانانو قتل عام خو یو خوا د ونو د پرې کولو اجازه هم نه وو د ماشومانو د بوډاګانو سره بالکل هغې نه به څه تپوس نه کېده او د باوجود له دې چې جنګ به و خو څوک به وژل کېدی نه شو یعنې که په جنګ کې ووژل شي نو ټیک ده خو دې نه بغیر به هغه څوک نه وژلی کېدو او که دشمن په سره په یو موقع هم څه بدعهدي یا فریب به نه شو کېدی دوکه به نه شوه کېدی افسرانو ته به دا تاکیدي احکام وو چې که دشمن تاسو سره جنګ کوي تاسو به ورله دوکه نه ورکوئ د چا د پوزې غوږونه به نه پرې کوئ ماشومان به نه وژنئ او نه بیا د میدان نه بغیر بل چېرته داسې جنګېږئ او چې کوم خلک مطیع شي او بیا باغیان شي یعنې یو ځل اطاعت وکړو بیا باغیان شو نو هغې که دوباره اقرار وکړي نو بیا هغوی معاف کولی شي او چې کله د بسوس والا کوم خلک وو چې درې ځله هغوی متواتر اقرار کړ او بیا ترې اورېدلي وو دا د شام په آخري سرحد یو ښار دی او سرحد یې شاه کوچک سره میلاو شوی دی نو چې صرف چې هغوی 3 ځله دا کار وکړو نو صرف ورسره دومره کړو چې هغوی د جلا وطن کړه خو ورسره چې کوم د هغوی څونه مقبوضه جایداد و هغه ټول قیمت یې ورله ورکړی و پیسې ورله ورکړې وې بیا دې لیکي چې که د خیبر د یهودیانو چې کوم خیبر یهودیان که د سازش او د بغاوت په جرم کې وباسلې شوي وو نو د هغوی چې کوم مقبوضه ځمکې وې د هغې معاوضه هغوی له ورکړې شوې وه او د ذلو
طرف ته دا احکامات لېږلي شوي وو چې کوم ځای دا خلک تېرېږي نو دوی له به هر قسمه دوی له مدد ورکړی کېږي او که چېرته ښار کې دوی ایسار شي نو تر یو کاله پورې به دوی نه جزیه نه اخیستلی کېږي. بیا لیکي چې کوم خلک د حضرت عمر فتوحاتو ته چې کومه حیرت انګیزي ده د هغې جواب چې ورکوي او دا وایي چې په دنیا کې څومره نور هم داسې فاتحان تېر شوي دي نو دا هغوی ته دا ښودل پکار دي چې دومره احتیاط او دومره پابندي او دومره په درګذر په دنیا کې کم حکمران په یوه چپه هم د اغیارو ځمکه فتح کړې ده او دې نه علاوه سکندر او چنګیز وغیره خو په هره موقع پخپله به په هر جنګ کې هغوی شریک وو پخپله به هغوی سپاسالان وو نو فوج په جنګولو او د دې په وجه د دې د فوج د دې په وجه به د هغوی د فوج زړونه مضبوط وو او هغې کې به د فطرتاً خپل اکا باندې نه د زار کېدو جوش په پیدا کېدو او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خپل د خلافت ټوله موده کې یو ځل په یو جنګ کې پخپله نه و شریک شوي فوجونو هر ځای کې کار کولو د هغې واکونه د هغې د حضرت عمر په لاس کې وو خو پخپله هغوی په یو جنګ کې هم شریک نه وو نو یو ډېر لوی واضح او صریح فرق دا دی چې د سکندر وغیره چې کوم فتوحات وو هغه لکه د وروځو په شان دي وو د ګورو وریځو په شان چې یو ځل په زوره راشي او بیا لاړ شي او دغه خلکو چې کوم ملکونو فتح کړي دلته هېڅ د حکومت نظام دوی نه قایم کړی د دې پر خلاف د حضرت عمر چې کوم فتوحات وو نو هغوی چې کوم ملکونه فتح کړي هغه نن 1400 کاله تېرېدو نه پس هم د اسلام په قبضه کې دي او پخپله د حضرت عمر په زمانه کې هلته هر قسمه ملکي انتظامات قایم شوي وو. بیا د حضرت عمر د فتوحاتو چې کوم خاص کردار د دې باره کې هغې لیکي چې د آخري سوال جواب د عام رایې مطابق دا دی چې د په فتوحاتو کې د وخت د خلیفه دومره کردار نه دی بلکې هغه وخت چې کوم جوش او د عزم حالت و د هغې په وجه د ټول فتوحات شوي دي دا یو سوال دی خو دوی وایي چې زما رایه دا چې دا صحیح خیال نه دی دا چې ویل کېږي چې د خلیفه کردار پکې نشته د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه او د حضرت علي رضی الله تعالی عنه په زمانه کې اخر هماغه مسلمانانو په نتیجه څه وه جوش او اثر بېشکه برقي قوتونه دي خو دا قوتونه هم هغه وخت کار کولی شي چې کله کار اخیستونکي د هم د هغه زور د قوت وي قیاس او د استدلال ضرورت نشته واقعیت پخپله د دې فیصله کولی شي د فتوحاتو تفصیلي حالات چې موږ لولو نو صفا معلومیږي چې ټول فوج لکه د یو ګوډاګي په شان دی د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په اشارو باندې حرکت کولو او د فوج چې کوم نظم و نسق و هغه خاص د هغې د سیاست او د تدبیر په وجه و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د فوج ترتیب د فوجي مشقونه د بیرکونو تعمیر د اسونو پرداخت د کیلو حفاظت د اوړي ژمي په لحاظ د حملو تعین د فوج نقل و حرکت د پرچم‌نویسۍ انتظام د فوجي افسرانو انتخاب د کلې ماتولو لپاره چې کوم آلاتو د هغې استعمال دغه قسمه ټول امور هغوی پخپله ایجاد کړي وو او څومره عجیب و غریب قوت په ذریعه او زور په ذریعه دا قایم ساتلي دا د حضرت عمر خاصه وه د عراق په فتوحاتو کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په حقیقت کې پخپله د سپهسالارۍ کار کړی و فوج چې کله د مدینې نه روان شو نو د یو منزل بلکې د لارې تعین هغوی پخپله کړی چې دې ځای نه به ځئ او دلته نه به تېرېږئ او دا به کوئ د دې مطابق هغوی لیکلي شوي احکامات لیږل او فوج چې کله کاسې ته جوخت ورسېده نو د موقع نقشه هغوی راغوښتې وه او د هغې په لحاظ د فوج ترتیب او سفارۍ باره کې هغوی هدایت لیږلي وو څومره افسران چې په کومو کارونو ماموران وو د هغې مطابق به دوی خاص احکامات د هغوی وو او د تبریز چې کوم تاریخ دی هغې کې د عراق واقعیت که تاسو په تفصیل وګورئ نو صفا دا ښکاري چې یو لوی سپهسالار دی چې د لرې نه ټول فوجونه جنګۍ لګیا دی او څه چې کېږي د هغه په اشارو کېږي په دغو ټولو جنګونو کې چې د 10 کالو د مودې کې پېښ شوي ټولو کې زیات خطرناکې دوه موقعې وې یو د نهاوند جنګ و چې کله ایرانیانو د فارس په صوبو کې هر ځای کې نقیبان لیږلي وو او ټول ملک یې یو اور لګولی و په لکونو فوج هغوی تیار کړی و د مسلمانانو طرف ته ورمخکې شوي وو او دویم هغه وخت چې کله د روم قیصر د جزیرې د خلکو په ملګرتیا
په حمص باندې یو ځل بیا حمله کړې وه. په دغو دواړو جنګونو کې صرف د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د تکبیر حسن و چې د هغې په وجه یو خوا که هغوی هغه طوفان بندوبست وکړو نو بل خوا یو غټ غر و چې هغه هم ټوکړې ټوکړې کړو. د دغه واقعاتو د تفصیل نه پسته دا دعوه صفا ثابتېږي چې چې کله نه دنیا د تاریخ نه چې کله نه د دنیا تاریخ معلومه دی تر ننه پورې د هغه وخت نه تر ننه پورې یو تنم د حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه په شان فاتح او کشورکشا نه دی تیر شوی چې د فتوحاتو او د عدل د دواړو جامې وي. فتوحات هم ورته ملاو شوي وي او هغه عدل او انصاف هم کام کړی دی. حضرت رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم چې حضرت عمر له د شهادت دعا هغې دپاره کړې وه دې باره کې راځي او شهید یې ورته ویلي وو حضرت عمر ته. حضرت عبدالله بن عمر نه مروي دی چې یو ځل رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم حضرت عمر ولیدی چې په سپینې جامې یې اغوستې وې. هغوی ترې تپوس وکړو چې ستا دا جامې نوې دي یا وینځلې شوې دي؟ نو حضرت ابن عمر وایي چې ما ته یاد نه دي چې حضرت عمر ته دغه خبره څه جواب ورکړی و، خو رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم ورله دا دعا ورکړې وه چې نوې جامې دې نصیب شه او د تعریف قابل ژوند د تیر کې او د شهیدانو مرګ درته میلاو شي. حضرت ابن عمر وایي چې زما دا خیال چې هغوی دا هم فرمایلي وو چې خدای پاک دې تا ته په دنیا او آخرت کې د سترګو یخوالی عطا کړي. حضرت انس بن مالک بیانوي چې نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم حضرت ابوبکر، حضرت عمر او حضرت عثمان په احد غر باندې ختلي وو نو هغه په خوځېدو شو. نو رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلي وو چې احد ته ودرېږه، په تا باندې دا وخت یو نبي او صدیق او دوه شهیدان دي. حضرت ابی بن کعب نه روایت دی چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلي وو چې جبرائیل ماته دا وایي چې عالم اسلام به د حضرت عمر په وفات باندې جاړي او د شهادت چې کوم ارزو حضرت عمر ته دې باره کې راځي چې یو روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم زوجه مطهره ام المؤمنین حضرت حفصه بیانوي چې ما خپل پلار نه دا اورېدلي وو چې هغوی دا وایي چې اللهم ارزقني قتلا فی سبیلک و وفات فی بلد نبیک چې یا خدای ما ته په خپله لاره کې شهادت نصیب کا او ما ته د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په ښار کې وفات راکا. ما ورته چې دا څنګه ممکنه ده؟ نو حضرت عمر فرمایلي چې ان الله یأتی بامره ان یشاء ان اشاء چې یقینا خدای پاک خپل حکم راوړي لکه څنګه چې هغه غواړي. حضرت عمر د شهادت باره کې چې کومه دعا کړې ده د دې په ذکر کې حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه فرمایي چې حضرت عمر د خدای پاک څومره مقرب و څومره خدای ته جوخت و چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم دا فرمایل چې که ما نه پس به څوک نبي کېدی نو عمر به نبي وي. او دلته د ما نه پس مطلب دا دی چې د هغې نه فوراً پس چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم ځان نه فوراً پس څوک د دې قابل ګڼلو چې د هغه زمانې د ضرورت په لحاظ د شهادت د مرتبې نه اوچت کړی و، د نبوت په اوچته مرتبه فایز کړی و، د هغې مستحق عمر و رضی الله تعالی عنه چې د هغې قربانۍ چې د یورپ چې کوم سخترینه مخالفان دي هغې هم چې ګوري نو دا مني چې دغه قسمه قربانۍ کوونکي او داسې ځان ختموونکي انسان ډېر کم میلاویږي. د هغې د خدماتو باره کې هغې تر دې حده پورې غلو کوي چې د اسلام ترقي هم هغې سره منسوبوي. هغه عمر به دا دعا کوله چې یا خدایه زما مرګ دی د شهادت مرګ یو په مدینې کې دې راته میلاو شي. حضرت مسلم موعود لیکي چې حضرت عمر دا دعا د محبت په جوش کې کړې وه، دا ډېره خطرناکه دعا وه او معنی دا جوړیږي چې یو څوک د دومره زبردست غنیم ویني حمله کوونکي چې هغه د ټول اسلامي ملکونه فتح کوي او تر مدینې دې راورسي او بیا دلته راشي او تاسو د هغوی د شهید کړي یعنې حضرت عمر. خدای پاک چې د زړونو حل خبر دی هغه د حضرت عمر دا خواهش هم پوره کړو او مدینه هم د دغو آفتونو نه بچ کړه چې کومه په ظاهره د دغه دعا کې مخفي وو کوم آفتونه. هغه داسې چې هغه په مدینې کې هم د یو کافر په لاس هغې شهید کړه. خو بهرحال د حضرت عمر د دعا نه دا معلومیږي چې د هغې په نظر کې د خدای پاک د جوختېدو عمده نشاني وه چې انسان د خپل ژوند د هغه په لاره کې قربان کړي، دغه ورته موقع میلاوه شي د خدای په لاره کې د ژوند قربانولو. خو نن سبا د قرب دا نشاني ګڼل کېږي
چې خدای پاک د بنده ژوند بچ کړي. یعنی په یو خطبه کې حضرت مسلم موعود احمدیانو ته دا فرمایي. او یو بل ځای کې د حضرت عمر د شهادت واقعه د دعا تذکره داسې حضرت مسلم موعود بیانوي چې د حضرت عمر باره کې لیکل شوي چې هغوی به همیشه دا دعا کوله چې ما باندې د مرګ په مدینه کې راشي او د شهادت مرګ دې وي. ګوري مرګ څومره خوفناک څیز دی. د مرګ په وخت کې څومره هم چې ګران خپلوان وي خو هغه هم مرسته نه کوي، هغه هم لاړ شي د خلکو نه. وایي د یو ښځه لور وه چې هغه بیماره شوې وه. حضرت مسلم موعود دا واقعه اوري چې مرګ نه خلک څنګه ویریږي. چې یوه ښځه وه چې لور یې بیماره شوې وه، هغې به دعاګانې کولې چې خدای زما لور دې بچ شي او د دې په ځای دې زه مړه شمه. د ډېر د مینې اظهار یې کولو لور سره. خو یوه شپه اتفاق داسې وشو چې د ښځې غوا وه چې د هغې پړی یې کولاو شو، نو هغه یې په یو لوښي کې خوله اچولې وه، نو هغې کې سر ونښتو. هماغه هغې هغه منګي اوچت کړی و، خوا دېخوا منډې والې، غوا پریشانه شوې وه، سر یې نښتی و. نو هغې ښځې چې هغه وکتل، نو هغې چې په مخ باندې په بدن باندې د مخ په ځای څه غټ شانې بل څیز دی، نو ښځه ووېرېده او د هغې سترګه وغړېده. چې دا ولیده چې دا څه څیز دی. غوا ده خو خوا دېخوا منډې وهي خو په مخ یې څه بل څیز ښکاري. نو هغه ووېرېده. هغې داسې وګڼله لکه چې زما دعا قبوله شوه، عزراییل راغلی دی زما ژوند ختمولو له. نو په هغې بې اختیاره دا وویل چې عزراییله بیماره زه نه یم بلکې هغه دم ناسته ده بیماره. یعنې د لور طرف ته اشاره وکړه د هغې ژوند واخله. حضرت مسلم موعود وایي چې نو ژوند دومره په انسان ګران وي چې د هغې نه بچ کولو انسان هر ممکنه کوشش تدبیر کوي. یو خو وخت خو هغې ښځه دعا کوله خپلې لور له، خو چې کله یې دا وکته چې واقعي خطره پیدا شوه، نو د لور طرف ته اشاره وکړه چې د هغې ژوند واخله. نو انسان هر ممکنه تدبیر کوي د ژوند بچ کولو لپاره، علاج کوي. نو بیخي کنګال شي. خو د صحابهو خواهش هم دا و چې د خدای پاک لپاره د ژوند قربان کړي. او حضرت عمر به دا دعاګانې کولې چې ماته دې په مدینې کې شهادت نصیب شي. او حضرت مسلم موعود فرمایي چې خیال ماله راغلو چې د حضرت عمر دا دعا څومره خطرناکه وه. معنی خو د دې دا جوړېږي چې دښمن دې په مدینې حمله وکړي او د مدینې په کوڅو کې د حضرت عمر شهید کړي. خدای پاک د دې دا دعا په یو رنګ کې قبوله کړه او یو تن چې مسلمان بللی کېدو، د هغه په لاس په مدینه کې شهید کو. همدا ویل کېږي چې شهید چې چا شهید کړی هغه کافر و، خو ځینې ځایونو کې روایت ملاویږي چې شاید چې هغه مسلمان هم بللی کېدو. خو په هر حال په عمومي طور همدا ښکاري چې کافر و هغه. یعنې مخکې کافر بیان کړی دی، حضرت مسلم موعود یو بل ځای کې مسلمان بللی کېدونکی ورته ویلي دي. یعنې پخپله هم دا پوره تسلي نه وه چې مسلمان و یا نه. او د ځینو په خیال هغه تن مسلمان نه و او پخپله هغوی دا لیکي حضرت مسلم موعود چې ځینو په نظر کې هغه مسلمان نه و. بهرحال یو غلام و چې د هغه په لاس خدای پاک حضرت عمر شهید کړی و. انسان چې پخپله کوم څیزونه غواړي او خواهش لري هغه د هغې لپاره مصیبت نه وي. دا هم هغوی یوه خطبه کې بیانوي حضرت مسلم موعود. د حضرت عمر د شهادت او هغې د وفات باره کې د صحابهو خوبونه. حضرت ابوبرده د خپل پلار نه روایت کوي چې حضرت عوف بن مالک یو خوب لیدلی و چې خلک په یو میدان کې جمع کړي شوي دي او هغوی کې یو تن دی چې د نورو خلکو نه 3 لاسه اوچت دی. نو ما تپوس وکړو چې دا څوک دی؟ نو دا عمر بن خطاب دی. ما تپوس وکړو چې دا په کومه وجه د نورو خلکو نه اوچت دی؟ نو هغوی وایي چې په دوی کې درې خوبۍ دي. یو دا چې هغې د خدای معامله کې د یو ملامت کوونکي د ملامته نه ویریږي، او بل هغوی د خدای پاک په لاره کې شهادت به هغوی ترلاسه کیږي، او بل هغوی خلیفه دي. داسې خلیفه چې هغوی به خلیفه هغوی له به خلافت ورکړی کیږي. او حضرت عوف چې دا واورېد نو حضرت ابوبکر له راغلو هغوی ته یې وویل چې حضرت عوف چې دا واورېده حضرت عمر خپل د خوب حضرت عوف خپل د خوب اورولو لپاره حضرت ابوبکر له راغله. نو حضرت ابوبکر حضرت عمر راوغوښته، هغوی له بشارت ورکړو او حضرت عوف ته یې وویل چې خپل خوب بیان کړه. او چې کله راوي وایي چې کله هغوی دا وویل چې دوی به خلیفه جوړېږي، نو حضرت عمر هغوی ته څه وکړو، خاموشه یې کړو.
او دا ځکه چې دا د حضرت ابوبکر د ژوند واقعه ده. او بیا چې کله حضرت عمر خلیفه شو نو هغوی د شام طرف ته تللي وو او هغوی خطاب کولو نو حضرت عوف ته یې وکتل هغوی راوغوښته او په منبر باندې کښېنولو هغوی ته یې وویل چې خپل خوب واوروه. هغوی خپل خوب واورولو نو په دې حضرت عمر وفرمایل چې تر کوم چې د دغې خبرې تعلق دی چې زه د خدای پاک په معامله کې د یو ملامت کوونکي ملامته نه ویرېږم نو زه امید لرم چې خدای پاک به ما داسې جوړ کړي او تر څو چې د دغې خبرې تعلق دی چې زه به خلیفه جوړېږم نو زه خلیفه مقرر شم او زه خدای ته دعا کوم چې څه چې هغه ماته سپارلی دي نو په هغې کې دې زما مدد وفرمایي او تر کومې چې د دغې خبرې تعلق دی چې زه به شهید کېږم نو ما د شهادت څنګه نصیبېدی شي زه خو په عربو کې اوسېږم او د خپلو خواوشا خلکو سره خو زه جنګ نه کوم او بیا یې وفرمیل چې خدای پاک وغوښته نو هغه به دا شهادت راولي یعنې په ظاهره خو حالات نه دي خو که خدای پاک غواړي نو راوستی شي. حضرت انس بن مالک نه مروي دی چې حضرت ابو موسی اشعري بیانوي چې ما خوب کې لیدلی و چې ما ډېرې لارې خپلې کړې او هغه ټولې ختمې شوې صرف یوه لاره پاتې شوه او زه په هغه باندې روان شوم ان تر دې چې زه یو غر باندې ورسېدم غر ته ورسېدم هلته زه څه ګورم چې هغې به هلته رسول کریم صلی الله علیه وسلم دي او د هغوی سره خوا کې حضرت ابوبکر دي او هغوی حضرت عمر په اشاره باندې راغواړي چې هغوی دې راشي نو ما وویل چې انا لله و انا الیه راجعون قسم مې دی په خدای چې امیرالمؤمنین وفات شو یعنې په زړه کې دا وایي. حضرت انس وایي چې ما ورته وویل چې تاسو به دا خوب حضرت عمر ته نه لیکئ نو هغوی وویل چې نه زه داسې نه یم چې حضرت عمر له د هغې د وفات خبر ورکړم. سعید بن ابو هلال نه روایت دی چې حضرت عمر بن خطاب د جمعې ورځ به خلکو ته خطاب وکړو هغوی د خدای حمد و ثنا بیان وکړه چې د کومې هغه قابل دی او بیا هغې وفرمیل چې خدای ماته یو خوب ښودلی شوی دی چې زه پرې داسې پوهېږم چې زما د وفات وخت جوخت دی او ما لیدلي چې یو سور چرګ دی چې 2 ځله یې په ما باندې ټونګه والېده او ما دا خوب چې اسماء بنت امیس ته بیان کړو نو هغې راته وویل چې تاویل یې دا کړی دی چې په اجمیانو کې به یو تن وي چې تا به ووژني. حضرت عمر د شهادت واقعې باره کې لیکلی شوي دي چې حضرت عمر باندې په کومه ورځ حمله شوې وه او په کومه ورځ د هغوی تدفین شوی و. په دغه سلسله کې مختلف روایتونه میلاویږي په طبقات کبرا کې لیکلي شوي دي چې حضرت عمر باندې د بد په ورځ حمله شوې وه او د زیارت په ورځ هغوی وفات شوي وو او په 26 ذوالحجه 23 هجري کال باندې هغوی باندې حمله شوې وه او زخمي کړای شوي وو او په 1 محرم 24 هجري کال هغوی سهار په وخت کې د هغوی تدفین شوی وو. عثمان اخنس وایي چې د هغوی وفات په 26 ذوالحجه د بد په ورځ شوی وو. ابو معشر وایي چې هغوی په 20 ذوالحجه شهید کړای شوي وو. تاریخ طبري او تاریخ ابن اثیر نه علاوه اکثر مورخینو په رایې کې حضرت عمر په 26 ذوالحجه په 23 هجري کال زخمي شوي وو او په 1 محرم 24 هجري کال هغوی وفات شوي وو هماغه ورځ هغوی د هغوی تدفین هم شوی وو. د شهادت د واقعې تفصیل په صحیح بخاري کې داسې بیان شوی دی چې عمرو بن میمون بیانوي چې ما حضرت عمر بن خطاب د هغې د زخمي کېدو نه یو څو ورځې مخکې په مدینې کې لیدلي وو. هغوی حذیفه بن یمان او عثمان بن حنیف سره ودرېدو هغې ته فرمیل چې د عراق د ځمکې د انتظام د خلافت له طرفه چې تاسو سپارلی شوی تاسو د هغې څه وکړه آیا تاسو دا اندېښنه خو نه چې تاسو په ځمکه باندې هلته داسې یو لګان داسې محصول مقرر کړی چې طاقت د هغه خلک نه لري چې طاقت یې هغه ځمکه نه لري نو هغې ورته وویل چې موږ هم هغه محصول مقرر کړی چې کوم هغه طاقت لري یعنې د ځمکې کې دومره قابلیت شته چې دومره فصل پیدا کړي او دې کې موږ زیاتې نه دی کړی. حضرت عمر وفرمیل چې بیا ته وګوره چې تا په خلکو باندې ته تاسو بیا وګورئ چې تاسو چېرته په خلکو باندې د ځمکې داسې محصول خو نه دی مقرر کړی چې هغې طاقت نه لري. نو راوي وایي چې هغه دواړو وویل چې نه بیا حضرت عمر وویل چې خدای پاک زه سلامت وساتلم نو زه به ضرور د عراق د خلکو چې کومې کونډې دي د هغه په داسې حل کې پرېږدم چې هغوی به د ما نه پس د یو تن محتاجه به هم نه وي
وراوي چې دا خبرو نه پس له څلورمه ورځ تېره نه وه چې حضرت عمر زخمي شوي وو او په کومه ورځ چې هغوی زخمي شوي وو نو یې زما او د هغوی ترمنځ د حضرت عبدالله بن عباس نه بغیر بل څوک نه وو د هغوی د عادت و چې کله به هغوی د دوو صفونو ترمنځ تېرېده نو هغوی به دا فرمایل چې صفونه سم کوي او بیا به چې هغوی وکتل چې هېڅ خلل پاتې نه شو نو هغوی به ورمخکې شو او الله اکبر به یې ویل او ځینې وخت به هغوی په سهار لمونځ کې سوره یوسف یا سوره نحل یا داسې سورت به یې په لومړي رکعت کې ویلو چې خلک راغونډ شي الله هغوی هغه ورځ هغوی له الله اکبر ویلی و چې ما هغوی واورېده چې هغوی دا وایي چې زه ووژلی شوم یا دا یې وایي چې سپي وخوړم چې کله هغه دن په هغې باندې وار وکړو حمله کوونکي نو هغه اجمي چې کوم و هغې سره د دوه داري چاړه وه او هغه به چې کوم خوا نه هم تېرېده کوم طرف نه هم نو ښي او ګس طرف ته چې کوم خلک وو هغه به یې زخمیان که په دې ویره چې څوک هغه ونه نیسي او خلک یې زخمي کول تښتېدو نو په 14 کسان هغه زخمي کړي وو په هغې کې اووه بیا وفات شوي وو په مسلمانانو کې یو تن چې دا وکتل نو هغه خپل کوټ په بخاري کې په دغه ځای د برنس لفظ لیکلی شوی چې هغه کپړې ته وایي چې ورسره د سر پټولو هغه برخه هم وي لویه چوغه وي چې ورسره د سر ټوپی هم وي نو هغه یې پرې وغورځولو او چې کله هغه یقین وکړو هغه پوه شو داسې چې زه ونیولی شومه نو هغه خپله مرۍ پخپله پرې کړه او حضرت عمر د حضرت عبدالرحمن بن عوف لاس ونیولو هغوی مخکې کړه او راوي وایي چې هغوی چې کوم حضرت عمر ته جوخت وو نو هغوی هم هغه دا لیدلي وو چې څه وایي ما ولیده او هغوی څو کم خلک چې د جومات په اطرافو کې وو هغوی پوه نشو سوای له دې نه چې هغوی د حضرت عمر اواز نه اورېدلی او هغوی سبحان الله ویلې نو عبدالرحمن بن عوف مختصر غوندې جمع ورکړه او چې کله هغوی د لمونځ نه فارغ شو نو حضرت عمر وایي چې ابن عباس ته چې وګوره زه چا وژلی یم حضرت ابن عباس یو څه وخت چکر ولګولو بیا راغلو بیا دا وایي چې د مغیره غلام و حضرت عمر وفرمیل هغه چې کاریګر دی حضرت ابن عباس وایي چې او حضرت عمر وایي چې خدای دې هغه وژني خدای دې هغه تباه کړي ما خو د هغې باره کې د نیک سلوک حکم ورکړی و د خدای شکر دی چې خدای زما مرګ د یو داسې تن په لاس نه و لیکلی چې د اسلام دعوه کوي یعنې دې نه هم ثابتېږي چې هغه مسلمان نه و او بیا هغوی وفرمیل چې ابن عباس ستا او ستا پلار دا خوښول چې دا اجمي غلامان په مدینې کې زیات نه زیات وي او د ټولو نه زیات غلامان حضرت عباس سره وو حضرت ابن عباس وایي چې که تاسو غواړئ نو زه وکړم دې سره څه که تاسو غواړئ نو زه دې په دا ټول چې کوم اجمیان موجود دي په مدینې کې غلامان دا ووژنمه نو هغوی وفرمیل چې نه دا به سم نه وي په خاص طور دې لپاره هم چې هغوی ستاسو په ژبه کې اوس خبرې کوي او ستاسو قبلې طرف ته مخ کوي لمونځ کوي او ستاسو په شان د حج کوي ډېر غلامان داسې وو چې هغوی مسلمانان شوي وو بیا موږ هغوی اوچت کړي حضرت عمر اوچت کړه او د هغوی کور ته یوړو او موږ د هغوی کور ته لاړو او داسې معلومېده چې لکه په مسلمانانو باندې د هغې ورځې نه مخکې چېرته داسې مصیبت نه و راغلی چا به وایي چې هېڅ به نه کېږي او چا به وایي چې موږ ته د دې باره کې خطره ده چې دوی به بچ نه شي آخر هغوی له نبیذ راوړی شو هغوی هغه وڅښلو چې د هغې د خېټې نه راووته او بیا هغوی له پی راوړی شو هغه هم هغوی وڅښل خو هغه هم د هغې د زخم نه بهر راووته نو خلک پوه شو چې اوس به دوی وفات شي عمر بن میمون وایي چې بیا موږ هغوی له لاړو او نور خلک هم راغلل چې د هغوی تعریف یې کولو او یو زلمی و هغه راغلو او هغه وایي چې یا امیرالمؤمنین د خدای پاک په دغه بشارت خوشحاله شئ چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د صحابي کېدو په وجه تاسو ترلاسه دی او په ابتدا کې په سر کې د اسلام قبلولو شرف په وجه دی او تاسو ته ښه خبرې او بیا تاسو خلیفه جوړ کړی شوي یو تاسو د انصاف نه کار واخیستو تاسو انصاف کړی و بیا شهادت نو حضرت عمر وفرمیل چې دا خو زما ارزو ده دا خبرې برابرې وي چې نه زما مؤاخذه وي او نه د ماته ثواب میلاو شي او چې کله هغه روان شو نو د هغه چې کوم تهبند هغه ځمکې سره لګېدو نو حضرت عمر هغه ته وویل چې دا هلک ماله واپس راولئ نو چې هغه راغلو نو ورته وویل چې وراره خپله دا جامې اوچتې ساته په دې به دا زیاته موده چلي چې په ځمکه لګي نو ورسته کېږي به نه چې ځمکه لګي نو که ځمکې باندې نه لګي نو ورسته کېږي به نه
او دا بله دا چې دا کار به ستا د رب په نظر کې تقوا ته زیات جفت وي. یعنې ځینې وخت تکبر پیدا کېږي، هغه زمانه کې به اوږدې جامې دې لپاره هم خلکو اغوستې چې د مالدارۍ نښانې وي، نو هغوی چې تکبر په در کې نه پیدا کېږي او دا تقوا ته به جوخت وي. بیا عبدالله بن عمر ته وویل چې وګوره چې په ما باندې قرض څومره دی، او حساب چې وکړو نو 80,000 درهمه یا دې سره څه جوخت. نو حضرت عمر وفرمیل که د خاندان جایداد د دا پوره کړي نو بیا د جایداد نه دا ورکړي، ګینې بنو عدي بن کعب نه به یې وغواړي، او که د هغوی جایدادونه دا پوره نه کړي نو د قریشو نه به یې وغواړي او د هغې نه بغیر بل چا له لاړ نه شي او دا قرض به زما له طرفه ورکوئ. حضرت عایشه ام المؤمنین له لاړ شي، هغوی ته وایي چې عمر تاسو سلام کوي او امیرالمؤمنین به ورته نه وایي، نن زه د مؤمنانو امیر نه یم. بیا ورته وایي چې عمر بن خطاب د دغه خبرې اجازت غواړي چې د خپلو دواړو ملګرو سره د هغه ښخ کړی شي. د بخاري شرح متد القاري کې لیکل شوي دي چې حضرت عمر هغه وخت دا ویلي چې کله هغوی ته یقین شو چې هغوی وفات کېدونکي دي، او حضرت عایشې لپاره په دې کې اشاره وه چې د امیرالمؤمنین په وجه به ویرېږئ نه. نو عبدالله سلام وکړو، د دننه راتلو اجازت یې وغوښته، بیا هغوی له ورغله، نو هغوی ولیدل چې هغې ناستې دي جاړي. نو حضرت عبدالله ورته ووایي چې عمر بن خطاب تاسو ته سلام وایي او هغوی د دواړو ملګرو سره د ښخېدو اجازت غواړي. حضرت عایشې وایي چې ما دا ځای ځان دپاره ایښی و، خو نن به زه په ځان باندې هغوی مقدم کوم. او چې کله حضرت عبدالله واپس راغله نو حضرت عمر ته وویل چې حضرت عمر وایي چې هغوی چې خبر شو حضرت عمر چې عبدالله بن عمر راغلي دي، نو هغوی وایي چې ما راپاڅوئ. یو تن هغې له سهاره ورکړه او پاڅول، نو هغوی ورته وویل څه خبر دې راوړلی دی؟ نو عبدالله ورته وایي چې امیرالمؤمنین هم هغه چې څه تاسو خوښوئ. حضرت عایشې اجازت ورکړو، نو دې وایي چې الحمدلله، او دې نه زیات د بل څه څیز ماته فکر نه و چې کله زه مړ شم نو ما به هلته بوسي او بیا به یې سلام وایي، دا به ورته وایي چې عمر بن خطاب دا اجازت غواړي، او که هغوی ما لپاره اجازت راوکړي نو بیا به ما په دننه په حجره کې د ښخېدو لپاره تدفین لپاره بوسي، او که هغوی زه واپس کړم نو بیا به د مسلمانانو قبرستان کې ته به ما واپس بوسئ. ام المؤمنین حضرت حفصه راغله، نورې ښځه هم هغوی سره وې، او چې کله موږ هغې ولیدې نو موږ هلته نه پاڅېدو، هغوی دننه لاړې، او څه وخته پورې هغې سره هغې ناستې وې ژړلې، او بیا چې یو څو سړو په د اندروني حصه کې د راتلو اجازت وغوښتو نو هغوی د هغو سړو د دننه کېدو سره هغې هلته نه پاڅېدې، او بیا د دننه نه موږ ته د هغې د ژړا اواز راتلو، او خلکو وویل چې امیرالمؤمنین وصیت وکړي یو څوک خلیفه مقرر کړي. نو هغوی چې زه د دغه خلافت حقدار د هغو کسانو نه زیات هېڅوک هم نه ګورم چې د رسول کریم چې داسې چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغوی نه راضي وو کله چې هغوی وفات کېده، او بیا هغوی حضرت علي، حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت الله، حضرت سعد او د حضرت عبدالرحمن بن عوف نامه واخیسته، او دا وایي چې عبدالله بن عمر به تاسو ترمنځ موجود وي، خو د خلافت کې به د هغه څه حق نه وي، او که خلافت سات ته ملاو شو نو بیا به هم هغه خلیفه وي. یعنې څوک هم چې تاسو کې امیر جوړ کړی شي هغه به د سات نه مدد اخلي، ځکه چې ما هغه دې لپاره نه و معزوله کړی چې هغه د څه کار کولو نه عاجزه و، او نه دې لپاره چې هغه څه خیانت کړی و. او بیا دا مې وفرمیل چې زه هغه تن چې ما نه پس به خلیفه کېږي هغه ته دا وصیت کوم چې د مهاجرینو باره کې ورته ټولو کې مخکې وصیت کوم چې د هغې حقوق دې د هغې لپاره پېژني، د هغې د عزت خیال یې ساتي، او زه د انصارو باره کې هم د ښېګڼې وصیت کوم چې مدینې کې مخکې اوسېده، د مهاجرینو د راتلو نه پس د هغوی په مدینې کې مخکې اوسېده، او د مهاجرینو د راتلو نه مخکې هغوی ایمان قبول کړی و، او هغې کې چې څوک نیک کار کوونکي وي هغه دې قبول کړی شي، او څوک چې هغې قصوروار وي هغې سره دې درګذر وکړی شي، او د ټولو ښارونو اوسېدونکو سره د ښه سلوک کولو وصیت کوم، ځکه چې هغوی د اسلام پشتپناهان دي او د مال د حصول ذریعه دي، او د دشمنانو د کړولو سبب دي، او د هغوی د په رضامندۍ هغې نه دې هغه څه واخیستی شي چې د کوم د هغې د ضرورتونو نه بچ کېږي، او زه چې کوم د کلو عربیان دي هغې سره هم د نیک سلوک وصیت کوم چې کوم راتلونکی خلیفه دی هغه ته، ځکه چې هغه د عربو جوړې دي او د اسلام ماده ده چې د هغې اموالو کې چې کم زیات دي هغه د هغې نه اخیستلی شي، او بیا چې کوم د هغه د محتاجان چې کوم د هغې لپاره د هغه ولګولی شي، او زه د خدای پاک ذمه او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د ذمې وصیت کوم چې د هغې لوظونه د هغې لپاره پوره کړی شي، او د هغې د حفاظت لپاره د جنګ وکړی شي، او د هغوی د طاقت نه زیات بوج د په هغې نه اچولی کېږي، او چې کله هغوی وفات شو نو موږ هغې اوچت کړو او پیدل روان شو، نو حضرت عبدالله بن عمر حضرت عایشې ته السلام علیکم ووایي، او دا یې ووایي چې عمر بن خطاب اجازت غواړي، نو هغوی ووایي چې دننه راوله، نو هغوی دننه
بوتلی شو او بیا د دواړو ملګرو سره هغوی هلته ښخ کړای شو چې کله تدفین نه فراغت وشو نو ام، هغه کسان راغونډ شي چې د چا نامه چې حضرت عمر اخیسته وه چې د خلافت انتخاب لپاره او بیا مخکې کاروایی شوې وه حضور فرمایي چې دې باره کې به انشاءالله له ذکر روان دي آینده به بیانومه حضور فرمایي چې نن د جرمني جلسه سالانه هم شروع کیږي لګیا د خدای پاک د برکتي کې زیات نه زیات جرمنیانو احمدیانو ته د دې نه د استفادې توفیق میلاو شي د 2 ورځو جلسه ده سبا به انشاءالله چې کوم د دې اختتامي سیشن دی ته به زه خطاب هم کوم او چې دې باندې به دا ښودل کیږي هم د دغه د دې ځای د وخت مطابق تقریبا 3:30 بجې باقي جلسه چې کومه جرمني کې روانه ده نن نه هغه دغه لایو سټریمینګ د جرمنیانو لپاره روان دی جرمن هلته کتلی شي جرمنیان نو دې نه زیاته فایده پورته کوي د لمونځ نه پس به 2 جنازې غایب هم کوو چې د هغې ذکر به هم کوم لومبۍ جنازه ده د قمرالدین صاحب د انډونیشیا کې د سلسله مبلغ و د تېرو ورځو کې هغه وفات شوي دي د 45 کالو عمر کې انا لله و انا الیه راجعون په کال 1972 کې هغوی د 15 کالو عمر کې بیعت کړی و او د ابتدایي تعلیم نه پس هغوی خپل ژوند د سلسلې د خدمت لپاره وقف کړی و بیا دوی د دین تعلیم لپاره پاکستان ته لاړل او په 13 جون کال 1986 باندې د شاهد ډګري دوی ترلاسه کړې وه او په جولای کال 1986 کې د دوی تقرر د مبلغ په تور شوی و ډېرې په خوشالخانۍ او په پرسوز اواز کې به دوی د قرآن تلاوت کولو ډېر مخلص او پرجوشه د سلسلې خادم و د دوی د خدمت سلسله تقریبا په 15 کالو باندې محیطه وه د دې اهلیه وایي چې ماته به دا وی چې ته صرف د مربي ښځه نه یې بلکې د جومات خدماتو کې تا ته هم مخکې کېدل پکار دی او د دې د خلافت اطاعت چې کوم مینه وه د هغې باره کې لیکي چې دا ډېره نمایانه وه او کشرانو مشرانو سره به ډېر په عزت د دوی سلوک و او کله هم چې چېرته یو احمدي سره دوی خبرې کولې نو همیشه د جومات سره د محبت او د وفادارۍ تلقین به یې ضرور کولو او زیات نه زیات د جومات د خدمت ترغیب به یې ورکولو او چې کله هم چېرته یو غیر احمدي سره ملاوېده نو ضرور به یې ورته تبلیغ کولو ډېر په مینه او د زړه نه به یې ورته خبرې کولې او دومره چې نور به هم خوشحاله شو او په بیمارۍ کې هم د سهار لمونځ نه ګنټه 2 ګنټه مخکې به دوی راپاڅېد او تهجد به یې کول او تلاوت به یې کول او تر څو چې د دوی همت و پیاده به راتله جومات ته لمونځ لپاره د دوی چې کوم زوی دي هغې هم د سلسلې مربي دي استاد دی په جامعه احمدیه انډونیشیا کې عمر فاروق صاحب هغوی دا وایي چې په کور کې او بهر هم چې دوی به تله راتله نو په دې دوران کې به هم هغوی د قرآن څه نه څه برخه په خوشحالانه ویله او د حضرت مسیح موعود علیه السلام د کتابونو ترجمه او د نظرثاني کار به هم دوی ډېر کړی دی او په دغه دوران خاص طور چې کوم د ترجمې کار به دوی کولو نو قصیده به هم دوی ډېره زیاته ویله د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم حالات او واقعیت به چې دوی اورول نو سترګو کې به یې اوښکې راغلې او اکثره به یې دا وایي چې وایي چې اکثر به دوی ماته د احمدیانو د ابتلا او د تکلیفونو او د قربانو باره کې به واقعې اورولې او خپل ذاتي تجربې به یې بیانولې چې څنګه دوی تکلیفونه تېر کړي دي د دوی کشري زوی دی ظفرالله خان هغوی وایي چې دوی ډېره اوچته حوصله لرله او جرأت یې لرلو ډېر ساده ژوند دوی تېر کړی همیشه به یې قناعت پسندۍ له دوی ترجیح ورکوله خدای پاک د دوی سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي او د دوی درجات دې اوچت کړي بله جنازه ده دویم ذکر د صبیحه هارون صاحبې چې د سلطان هارون خان صاحب اهلیه وه د مرحوم دوی تېرو ورځو کې د 73 کالو په عمر کې وفات شوي دي انا لله و انا الیه راجعون د صبیحه هارون صاحبې خاندان ته احمدیت د هغوی د والد صاحب په بیعت راغلی و هغوی پخپله تحقیق کړی و د 18 کالو عمر کې هغوی د حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه بیعت کړی و بیا د هغوی نیکه د خپل د زوی نه پس ته بیعت کړی و خدای پاک دوی له 3 زامن او 3 لوڼه ورکړې وې د دوی یو زوی د حضرت المسیح رابعې زوم هم دی د دوی مشري زوی سلطان محمد خان لیکي چې زما د مور د ټولو نه چې کوم مشر زوی و هغه د 2 کالو په عمر کې په حادثاتي طور وفات شوی و حضرت خلیفة المسیح ثالث د جنازې په موقع فرمایلي و چې خدای پاک نعم البدل زوی به درکوي تاله چې ښایسته به وي او اوږد عمر به وي او فرمایي چې د هغوی خاوند ته یې ویلې
دغه خاوند ته وی چې زه هغه ګورم چې هغه تا سره ځوان ولاړ دی درېدلی دی بیا د هغې زوی سلطان احمد خان چې زما دا خوشقسمتي ده چې وړوکوالي نه واخله تر اوسه پورې زما ډېر وخت خپل مور سره تېر شوی دی ډېره مینه ناکه او غلطۍ معاف کوونکې زما مور وه هېڅ چېرې به هم د چا غیبت نه کولو د هغوی لور محموده سلطاني لیکي چې زما مور نیک فطرته خاموش طبیعته او اعلی اوصاف لرونکې ښځه وه د سلسلې حقیقي عاشقه او خلافت سره مینه او وفا تر انتها د هغوی رسېدلې وه عمده نصیحت به هغوی کولو خوشخلقه او اقربا پروره وه د هغوی مهمان نوازي په پوره خاندان کې مشهوره وه هېڅ چېرې به هم د چا زړه نه ماتولو غیبت به سخت د هغوی ناخوښ و او همیشه به موږ ته د هغوی تلقین دا و چې دې نه به ځان ساتئ او داسې محفلونه چې پکې به غیبت کېدو هلته نه به هغوی پاڅېده او د هغوی په مخ باندې به ناګواري هم راغله همیشه به هغوی د درګذر نه کار اخیستو او دا به وی چې زما په پلار باندې چې چا حمله کړې وه د قتل د هغه دشمن دپاره چېرته وایي ما به دعا نه ده کړې همیشه به دا وي چې زه دعا کوم چې خدای پاک د هغې له هدایت ورکړي د نادارو مریضانو لپاره به دوی خاص نرمي لرله په زړه کې او د هغې به هم داسې مدد کولو چې هېڅوک هم ترې نه خبرېده د دوی بلې لور د وجیحه صاحب هغه دا وایي چې خاموش طبیعته شخصیت دوی لرلو او ډېر زیات صدقې او خیراتونه به دوی کول او په خاموشۍ به دا صدقې خیراتونه دوی کولو د دې ذکر به دوی نه خوښولو چې وکړي خدای پاک د دوی سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي او د دې ماشومانو ته د ملي د نیکۍ جاري ساتلو توفیق ورکړي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر